أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى آیا ندی رسیدل علم ستا آیا ندی کتلی تا إلى الذين آغا کسانو لرا يزعمون چوی او گمانو نکی انهم یقینا دی چی دی آمنو ایمان روڑے دے بما پاو قرآن کریم باندے انزلا چی نازل کڑے شوی دے الیک تالرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وماو پهغ کتب باندې انزلا چی نازل کړي شوی دی من قبل کا دوران دستانا اسه تش په زبان باندې د ایمان دا وګیر دی رب کریم فرمای یریدونا په حال کون د دې کی اراده لري د سشي ان يتحاكموا د دې خبرې ان يتحاكموا دا چې فیصله یوسی الى الطاغوت طاغوتانو لرا مراد د طاغوتنا عبدالله ابن عباس سے وی کعب ابن اشرف دے د دې شان نزول د حاتب یا د زبیر سے پبارکی د دې دوانو لانجوا یا د بشر او د يهودي بارکی بشر یو منافقو چې يهودي سره لانجوا يهودي ورته ویل چې فیصله به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کیا دی منافق ورته ویل نه فیصله به کعب ابن اشرف کیا نو رب کریم داغي ذکر کوي وګوره تش په خله باندې د ایمان دا وګیر دی ویا چې د فیصله وخت راشي نو فیصله کعب ابن اشرف توړي نو دی آیت لاندې انسان هغه کسان داخل کا چې دو مسلمانانو خپلو کې لانجه ده دا یو مسلمان ورته وای چې راځم خپلو کې مسلمانان یو کینو فیصله وکړو دا بل ورته وای نه چې دا انګريز به مونږ له فیصله کوي یا به روس مونږ له فیصله کوي نو هغه کم بخت انسان چې د طاغوت لاندې ائمه اربعه داخليه نو دا ډیر کم بخت انسان دی دی ائمه اربعو چې څومره د دین خدمت کړي دي داسې د دین خدمت بل چا نه دی کړي نو دا د منافق او د يهودي بارکه نازل شوی دی یریدون دی اراده لري ان يتحاكموا دا چې دی فیصله یو سین طاغوت لرا مراد تینا کعب ابن اشرف ته وقت او خامخا پتا کی سرا امرو امر کړي شوی دیتا پدې خبره باندې ان یکفروا دا چې دی کفر وکړي به پدا طاغوتانو باندې ويريد الشيطان اراده لري شیطان ان يضلهم دا چې گمراه کی دین را ضلالا په گمراه سرا بعيدا معنا په گمراه لري سرا یعنی بعيدا عن الحق لري د حقنا بعيدا عن الهدى واذا هركلا قيل چې ویل شي لهم دي منافقان لرا تعالوا راشيا الى ما الى حكم ما فیصله دا کتاب الله لرا انزل الله چې نازل کړي الله تبارک وتعالى والى الرسول راشي فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رأيت المنافقين تبغوري دي منافقان لرا يصدون من يعرضون چراس کیا عنك د فیصله استانا صدودا من اعراضا پیراس کولو سرا نو دغه لانجه د سلانجوا د حاتب او د زبیر سیب دا لانجوا چې د پټي وبکول نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تلاړل د دې خو اسانه مسله ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته اول پټه د چا راځي نو دا د زبیر سیب اول راتلو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زبیر سیب ته ویل چې ته پټه وبکو خیر دی ډیر زیات مو وبکو د تم بیا پریدا نو چې بهر وته یو يهودي ویل دی منافق ته حاتب ته چې فیصله د چا په حق وشو نو دغه ته زبیر سیب ته ونی ول چې د تروزوی په حق کې فیصله وکړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نو زبیر سیب ته ویل چې دا پټه داسې ډکوه چې د پولونو اورېدو ټیم شي بس بیا بندوه سمې ډکوه نو دی منافق بیا ویل چې اوس فیصله مونږ وړو عمر فاروق صاحب ته چې عمر فاروق صاحب ته لاړل نو عمر فاروق صاحب ته زبیر صاحب ویل چې یو ځل فیصله پیغمبر علیه السلام کړی ده
دی اوس وایي چې په عمر فاروق صاحب باندې فیصله کوو. نو عمر صاحب ورته وویل چې ودرېږئ زه راځم. کور ته ننوتو، توره یې راواغسته چې بهر راغی نو د منافق نه دا سر قلم کړو، دا سټې ترې نه ووالو، سر یې خوا پرېوتو. وایي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د فیصلې نه بعد زما دا فیصله ده. نو رب کریم فرمایي فکیف حالهم، پس حال به وي د دې، یا فکیف یصنعون، پس سبا کوي دي اذا پاغه وخت کې اصابتهم چې ورسېدو دي لره مصیبت بما په سبب د هغه څه، یعنی په سبب د هغه اعمالو باندې قدمت چې کړي دي ایدیهم لاسونه د دي. نو عمر صاحب په ایمان تازه کو. ثم بیا جاؤک راغله تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حال کون د دې کې یحلفونا چې قسمونه خوړلا بالله د الله په ذات باندې، ان اردنا منا ما اردنا چې اراده نو زمونږ په فیصلې وړلو د عمر فاروق صاحب ته الا مگر احسانا اصلاحا د اصلاح اراده و زمونږ و توفیقا منا صوابا موافقت پیدا کولو زمونږ. نو دیت غوښتنه کوله، قسمونه خوړلا. رب کریم فرمای اولئک الذین، دا منافقان هغه کسان دي یعلم الله، علم لري الله تبارک وتعالى، یعلم الله علم لري الله تبارک وتعالى ما په هغه مرض او شکونو د دې باندې، هغه منافقت د دې باندې فی قلوبهم چې په زړونو د دې کې، فاعرض پس اعراضک عنهم د دینه، یعنی پریږده، وعظهم او نصیحت وکړه دی لرا، وقل لهم ووایه دی لرا فی انفسهم په نفسونو د دې کې قولا یو داسې قول بلیغا بلیغ معنا چې رسیږي سمیم القلب لرا، یعنی یو مؤثر قول، یو قول مؤثر چې زړه تل ته رسیږي، یو تیز بیان ورته وکړه. وما ارسلنا او ندی لګلې مونږه من رسول یو رسول الا مگر دې د پرم لګلې دی یو طاعت د پر چې اطاعت وکړي شي د باذن الله منه بامر الله، فامر د الله تبارک وتعالى. ولو انهم کچره دې د حاتب اذ په وخت کې ظلمو چې دې ظلم کړو انفسهم په نفسونو خپل باندې، جاؤک راغلوی تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی را، فاستغفر الله پس بخنه وغوښتې دي د الله تبارک وتعالی نه، او واستغفر او بخنه وغوښتې لهم دی لرا الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم، لوجد الله خامخب مند کړي ته الله تبارک وتعالی لرا توابا توبه قبلون کے ذات، رحیم رحم کون کے ذات. فلا وربک لا دا پارا منفی مقدر دے، اے فلیس الایمان کذالک، ایمان دا سن دے لکه څنګه چې دی حاتب جو کړی دی چې ایمان دایره ته دن شي بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې نه مني، دا سي ایمان نه دی. فلا وربک اے فلیس الایمان کذالک، ایمان دا سن دے لکه څنګه چې دی حاتب جو کړی دی. وربک او قسم می دی پر استا باندې لا یؤمنون دی به ایمان نراوړي، لا یؤمنون معنا دی به ایمان نراوړي حتی تر وخت پورې یحکموکا چې فیصله کن جوړ کی تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما په هغه مسأله کې شجر معنا اختلاف چې اختلاف واقع شوی دی بینهم په منځ د دې کې. ها دلته لا یؤمنون سمانا دی به ایمان نراوړي، بعضی معنا کوي لا یؤمنون دی مؤمنان ندي، الکه دا خو نه نه ده، دا نفع ده، دا نون باقی ده، لا ناهیه نه ده، لا نافیه ده، نافیه. لا یؤمنون دی به ایمان نراوړي حتی تر وخت پورې یحکموکا چې فیصله کن جوړ کی تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما پاغا مسئله کی شجر بینهما
اختلف بینهم چې اختلاف واقع شوی دی په منځ د دې کې ثم بیا لا یجدو دی بنون دکیا فی انفسهم په نفسونو خپلو کې یعنی په فیصلو ستا کې حرجا ستنګي خفغان مما دهغه سنا قضیتا چې تا فیصله کړې ده په منځ د دې کې ويسلموا تسلیم شدي تسلیما په تسلیمي دلو سره په گردن نهاده سره ځانونه تسلیم کی دي شریعت ته د آیت نچوړ دا ده کوم سړی د کوم سړی چې پزړه کې دا اراده وي چې زبد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله نه منم نو د ایمان دایره ته ناراضي د آیت مقصد دا ده نو کله چې دا فیصله حاتب ونه منله په دغه ټیم کې یو يهودي پیغور ورکو ورته وي مونږ ته عیسی علیه السلام موسی علیه السلام ویل چې تاسو ځانونه قتل کیا مونږ 8000 کسانو ځانونه وجلا تاسو یو فیصله نه منیا په دغه ټیم کې عبد الله ابن مسعود سیبا دارنګ عمار ابن یاسر وغیرہ ثابت ابن قیس صحابه کرام ولاړو غصه شو وی کوم ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی ځان مړکې مونږ مړکو دا منافق دی نو آیت نازل شو ولو ان کچره مونږ كتبنا فرضنا فرض کړي علیهم پدی باندې ان یقتلوا دا خبره چې قتل کړي تاسو انفسکم نفسونه خپل لکه څنګه چې بنی اسرائیل ته موږ امر کړو او خرجوا یاوزي تاسو د من دیارکم د کورونو خپلونه لکه څنګه چې بنی اسرائیل ته موږ ویلو نو ما فعلوه نبو کړي دي دی لره په خوخه د نفس باندې الا قليل مگر لک کسانو منهم د دینه یعنی نفر قلیل فعلوه لګو کسانو وکړیو لکه بیان شو عبد الله ابن مسعود سے عمار ابن یاسر ثابت ابن قیس ولو انهم کچر ویدی فعلوا کړي ما هغس يوعظون چې امر کولې شدیتا به پاغي باندې لکان خیر لهما خام خاب غرو لهم دیلرا واشد ډیر مضبوط به دغه تثبیتا من تحقیقا تصدیقا لایمانهما تحقیق او تصدیق د ایمان د دې لپاره واذن په دغه وخت کې لا اتیناهم من لا اعطیناهم خام خور کړي به مونږ دیلرا ملذنا د جانب زمونږه اجر عظیما لای ولهديناهم خامخابا هدایت کړم دی لره یعنی خامخابا اثبتناهم ثابت برخيوم دی لره صراطا لار مستقيما نغيتا ومن يطع الله نزلت في ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم نازل شوه د هدایت کریمه وبارد ثوبان رضي الله تعالى عنه وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام سره زیات محبت کولو راغه پیغمبر علیہ السلام ته رنگ ډیر خراب شوی او خفغان د وجینم جړلې وې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولې جاړي وستا په فراق باندې د شپې چې کور ته لاړ شم نو خوب ناراضي یا رسول الله چې تاسو جنت ته لاړ شئ نو هلته به بیا زه څه کوم زه به تاسو سره نه یم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل المرء مع من احب سړی د چا هغه چا سره وي چې د چا سره محبت وي نو آیت نازل شو ومن يطع الله هغه څوک چې اطاعت الله تبارک وتعالى وکي فی اداء الفرائض په ادا د فرایضو کې اطاعت والرسول او اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فی السنن پسنتو کی فاولئک پس دغه کسان چې دی الله وی مع الذین دغه کسانو سره به په جنت کې انعم الله چې انعام کړی دی الله تبارک وتعالى علیهم پاغي باندې اسوک دی من النبیین چې انبیاء کرام دي پیغمبران دي والصدیقین رښتینی صحابه کرام دي صدیقین نه مراد یا صدیق سیب دے والشهداء والشهداء دي بعض مفسرین وی چې شهدا نه مراد علی سیب عمر سیب عثمان سیب علی سیب دا درې وانه مراد دي نه دي والصالحین د صالحانو سره وی عام نیکان رب کریم فرمای وحسن ډیر خولي دی اولایک دغه کسان دا چې بیان شو
رفیق معنا د جهت د ملګرتیانا ذالک الفضل ذالک دغه ملګرتیا دغه سلور ډلو الفضل معنا احسان دی من الله د جانب د الله تبارک وتعالى نا یعنی دا ملاویږي د الله په فضل سره د دې ملګرتیا وکفا او کافی دی بالله الله تبارک وتعالى علیم پویا